د علماء دیوبند په اکابرینو کې یو شیخ صاحب دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه دغه په تذکره کې ذکر کیږي چې اوپیرا ټرین کې په سفرو نو یو کافر یو هندو مسره خوا کې ناستو دغه د تقوا متعلق خبره کو چې هغه کې تقوا او عاجزي او ورع سونه و نو هغه حساب سره هغه له د قرآن فایده ورکړې ده دغه حسین احمد مدنی رحمت الله علیه د دې قرآن دغه خدمت چې د مدینه منورې سره خوا کې نه کار د دې قرآن خدمت کړي ښه خو هغه تقوا او دغه ټرین کې سره یو هندو سفر کو نو هغه هندو له به اودسماتې ورغلی ډک اودسماتې چې کله د ټرین یو ډبه کې دغه ته ورننوته او ډکې متیازې کورې نو هلته د هغې کې مخکې نه بله ګندګي پرته وه نو دا هندو راغې واپس کېناسته حسین احمد مدني رحمت الله علیه سره نو حسین احمد مدني رحمت الله علیه یو بزرګ انسان هغه ته د هغه د مخ د تغیراتو نه پته ولګېده چې د جوړ اودسماتې نه یې کړی تکلیف دی وته هغه په خپله باندې لاړه چې ټرین کې وکتل هغه ډبه کې هغه د اودسماتې ځای ډېر ګنده و بس دوه ګتې چې ته پیدا کړی و هغه د ټرین هغه باتروم چې دی هغه یې په خپلو لاسو باندې ټول باتروم صفا کړو بیا راغی هغه هندو ته یې وویل ته لا نړې هغه یاره باتروم ګنده ورشه صفا دی زه خو ورلم صفا دی وایي ښه وایي زه خو ورلم ګنده ته ورشه وایي دا هندو یې ده ته ډېر ماته د اودسماتې نه ډېر تکلیف وکړم زه پاتې کېدم نو شرمېدم وایي چې لاړه اودسماتې مې وکړم او رالم وی زه پوه شم چې دا د پاک کړی ما ته چې حضرت دا راته وایي چې ته د کوم دین دعوت چلې وی ما ته چې د دین اسلام وی ما ته وایي چې کلمه وایي چې مسلمانېږي په تقوا باندې او د هغې په پرهیزګارۍ باندې الله تبارک وتعالی یو هندو مسلمان کړ نو دا قرآن هغه چا ته دغه ورکوي چې کوم کسانو کې تقوا یې ښه هدن دا قرآن هدایت دی للمتقین دپاره د متقیانو اوس متقیان څوک دي د متقیانو صفات الله ذکر کوي ښه الذین هغه کسان دي یؤمنون چې ایمان یې راوړی دی بالغیب په غیبو باندې ویقیمون الصلاة او مونځ قایموي په غیبو ایمان راوړی لکه مونږ وایو آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله په الله باندې زمونږ د غیبو ایمان دی الله مونږ لیدلی نه دی زمونږ په ایمان دی ملائک مونږ لیدلی نه دي په غیب هم ایمان دی یا بعض روایت کې راځي چې ملائک به انسان ته ښکاره کېږي خو په وخت د زنکدن کې هر انسان په وخت د زنکدن کې ملائک ویني ښه لکه چې مړ کېږي نو ملائک به ورته ښکاره شي ښه یا دغه رنګې انبیا مونږ لیدلي نه دي زمونږ په ایمان دی ښه چې په غیب ایمان یې هغه مؤمن دی ویقیمون الصلاة او قایموي مانځه لره ومما او د هغه څه نه رزقناهم چې رزق ورکړی مونږ دې ته ينفقون خرج کوي ته معنی دی خرج کوي د خرج کول نه مراد امام فخر الدین رازي تفسیر کبیر کې لیکلي دي چې د دې نه مراد مال نه دی یوازې چې ما مال درکړی او ته به خرج کوې او زکات ورکوې نه د دې نه مراد عقل او علم هم دی چې انسان له الله علم ورکړی دی به د علم هم خرج کوي یو انسان له الله عقل ورکړی دی به د عقل هم خرج کوي چې چا له ښه مشوره ورکړي پوه شو په مسله باندې والذین او هغه کسان یؤمنون چې ایمان یې راوړی دی بما په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي الیکه تا ته وما او په هغه څه باندې انزله چې نازل کړي شوي دي من قبلک مخکې ستانه هلکه دې کې د ختم نبوت مثلا د ښه علما کرام فرمایي د من بعد د قرآن کې د من بعد کا ټکي نه راغلی نبی رسول الله ته چې من قبلک په تا ته نازل شوي دي او ستانه مخکې چا ته نازل شوي دي په هغې باندې ایمان دی که د نبی رسول الله نه بعد بل پیغمبر راته نو من بعد کا به هم په قرآن کې راغلی نو دا من قبلک دا د دې تفسیر دی چې نبی رسول الله والسلام مبارک آخري پیغمبر دی ښه وبالآخرة او په آخرت باندې هم دی چې کوم دی یوقنون یقین لرونکي دي یقین به معنی عقیده ده ښه واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه امين الحمد لله رب العالمين الله مونږ چې کوم درس ورسته خدای خپل در باندې کې خبرې منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجموعې ته په نظر د رحمت باندې وګوري څوک درس ته ناست دي خدایه د دې درس په برکت باندې د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقي حوادثو تاڼو کچرو هسپتالونو خدای وساتي زمونږ چې څومره مشکلات دي الله مشکلات په خپل دست قدرت باندې ختم کړي مسافر زمونږ لا یو درس ته ناست دي خدایه د هر قسم آفات او بلیاتو نه وساتي بعد مسافر په ډیرو باندې ناست دي خدای ته د حلال رزق تنظیم وکړي الله څه قسم مشکلات یې دفع کړي کلي ته پکې بعضې را روان دي الله په خیر او عافیت باندې ډکه جولې خدای کلي ته راولي یا بعد خلک هلته په ډیرو باندې کارونه نشته خدای د حلال کار انتظام وکړي د مال جان اولاد د عزتونو خدای محافظ شي الله په وخت ځن کدنم دا کوي په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله وبرول عليك सलाम